بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. سلوختم نمبر آیات تے د سورۃ اعراف اتم سپارہ دا. تیر سبق کې معیار د جنت او د جهنم بیان شو او مختصر تذکرې د جهنميانو ذکر کړه چې کله جهنميان جهنم ته داخل شي نو هر یو په خپل ملګری باندې لعنت وای والله تعالی د چند عذاب ورکړه د پوجا باندې د جهنم ته راغلم. نو الله وای چې پتا څو کې څوک په یو بل باندې غوړه نه ده، هر یو له ډبل عذاب ده. نو مخکې سبق کې د جهنميانو تذکرہ ذکر کړه، نننی سبق کې د جنتیانو حال بیانې. هغه ته تخویف اخروی وای د آخرت یرا او دیتا بشارت اخروی وای. تخویف منکرین لده چې څوک نه مني او بشارت هغه منونکو د پاره چې څوک یې مني. نو جنتیانو ذکر کوي په دې کې چې د جنتیانو حال بسوي. کله چې جنتیان جنت ته داخل شي هغه ته به خوشامدید ویل کېږي. ان الذين بشکا کسان کذبوا چې دروغه غنل دي بیااتنا زمونږ آیاتنا واستكبروا عنها او ځان غټ غنلې ده داغینا لا تفتحوا لهم ابواب السماء کلاو بنکړی شي دوی ته دروازې د اسمان. مجاهد رحم الله ذکر کوي لا تفتحوا لهم ابواب الجنه، دیو ته د جنت دروازې نه کولاویږي، کوم جنت چې پاسمان کې دی. حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، برا ابن عازب راوی دی، کله چې د کافر روح فرشته قبض کوي ويخرج منها ريح ددين بيو بدبدارا هوا غنته د روح نزي دا غي په وجه باندې ټول فضا غندشي او په دې طریقه باندې به د کافر بيدینه انسان دا روح فرشته اخلي بره ويوړي. فلا يمرون على ملأ من الملائكه، دغه بد خبيث او بدبخت روح چې د کافر بيدینه انسان دی دا چې په هیڅ یو مجلس د فرشتو باندې تیریږي هغه به ما هذه الروح الخبيثه، دا ګنده او پلیت روح د چا دی. نو فرشته وو ته بعضی بنا بعضو پر جواب ورکړي فیقولون فلان ابن فلان، دا د فلانی غزوه نه ده، دا دغه روح ده د فلانی. حدیث کی راضی فاقبح اسمائه التي كانت يسمى بها في الدنيا، دا نوم بوله دومره قبیح زوت کی چې په دنیا کې د پکم نوم باندې یادېدو هغه نوم بوله ډېر په بدو الفاظ باندې وي. نو چې کله د اسمان ترشي د جنت دروازه مونږ ته دروازه کولاوه کوي نو ایده ته دغه روح ته د جنت دروازه نشي کولاوي دي. چې کله ریکارډ وګوري چې د ځې په جنت کې نشتا، د ځې په سجین کې دی، ناغه روح په د اسمان نظم کی طرف ته بیا راوستل شي. نو د دې روحونو تبع د اسمان دروازې نه کولاويږي. یاد نه مراد ده
یا تن مراد دیو ته د جنت دروازه نو کولاویږي. نو انسان ته چې د جنت دروازه کولاو نشي دا نا مراد او ناکام شي. لا تفتح لهم نبا کولاویږي دوی ته ابواب السماء دروازې د اسمانونو، ولا يدخلون الجنه او نبا داخل شي دوی جنت ته حتا تر دې پورې یلج الجمل چې دنشي اخ فی سم الخیات پاغه سوم دستنه کې تر سو پورې چې دستنه پسوم کې اخ دنشي نو کافر به جنت دنشي. اخ دستنه پسوم کې دنه کېدل مشکل نه دي، ناممکن دي. هاکه الله وغواړي چې دا اوخ کچ کې او د ستنې د اسوم غټ کې نو بیا کې دی شي. علما کرام ذکر کوي چې اوخ به په دې غټوالي باندې وي او د ستنې د سورې په دې کچوالي، تر سوچ اوخ د ستنې په سوم کې نشي دنه کې دی د قشانته د کافر داخلي دل جنت ته نشي کېږي. علما کرام ذکر کوي جملو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نا تفوس شو جمل ستوي ناغه ته زوج الناقه دا د اوخ چې کومه ماده بلار با چې داغه خېټه هم غټي ناغه نور هم پړسېدلی نو چې څنګه اوخ د دستنې پسوم کې نشیتله دا ناممکنه خبره ده. نو دغه شانته کافر جنت ته نشیتله. الجمل دویم نمبر معنا ده جملو کدا جمل نشي نو جمل ویل کیږي الحبل الغلیظ پیرنا رسی، الحبل السفینه اگر رسی ته ویل کیږي جمل. دا جملو ده دا د جمل نشي نو جمل اگر پیرنا رسی ته ویل کیږي په کوم رسی باندې چې کشته راټینګول کیږي. مونږ ته د دریابي جاز رسی وایو څومره پیر نه یا تن مراد اگر رسی دي چې په هغه باندې به خلک د کجور ونو ته خاتون هغه هم ډیر پیر نه رسی وي. نو دویمه معنا دا شو چې د کشته رسی یا هغه پیر نه رسی چې خلک په هغه باندې ونو ته خيږي. دغه رسی دستنه پسوم کې نشي دنه کېده ځکه د ستنې سم ډیر معمولی سورې وي او رسې چې کومي هغه ډیره پیر نه ځکه چې جاز راټینګي کشته پر راټینګيږي هغه ډیره پیر نه رسې حبل الغلیظ پیر نه رسې. نو چې څنګه یو پیر نه رسې د ستنې پسوم کې نشیتله د قشانتي د کافر داخلي دل جنت ته هغه نشي کېږي. حتا یلج الجمل تر دې چې داخل شي اوخ فی سم الخیات په هغه سوم دستنه کې الخیات الذي یخات به هر هغه څه چې په هغه باندې ګندل کیږي. نو د ګندلو لپاره مخصوص عالوی ستن وته مونږ وایو د تخیط وای چې په هغه ګندل کیږي. وکذالک نجزی المجرمین درشانته مونږه بدل ورکو مجرمانو لا لهم د دوی د فارا من جهنم د جهنمنا میهاد تلایان دی ومن فوقهم او لفاسا پدوی باندې با غواشن برستنوی. میهاد هر هغه ځای ته چې انسان ځان ته خوري بچاونه چوتم وایو بستر دا تلایم کې دی شي کارپټم کې دی شي هر هغه شی چې انسان ځان ته غوړي دته میهاد وای. او غواش هر هغه څه ته ولګي چې انسان په ځان باندې را اړي کمبل دی غواش د غاشیه نه غسل شي دی ځان پټېدو ته ولګي. نو چې انسان په کوم شي باندې سملیوم دا بم د جهنم نه سکروټي وي او چې کوم شي په ځان را اچي نو دا بم ته اور نه. نو مراد څه نسره لنډه پښتو کې معنا تلای به هم د اور ویو برستن به هم سي د اور وی. وکذالک نجزی الظالمین دغه شانته مونږه بدل ورکو ظالمانو ته
والذین آغکسان آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او عمل کڑوی نیک پا طریقہ دا پیغمبر لا نکلفو منگا پا تکلیف کی نغرزو نفسا یو نفس لرا الا وسعها مگر پا طاقت دا غباندی اولائک دا کسان اصحاب الجنت ملگری دا جنتی هم فیها خالدون دی وفاقی کے ہمیشی ونزعنا ما فی صدورهم او مونږ به راوباسو هغه چې په سینو د دې مؤمنانو کې دي من غلن د کینینا دې آیات کې الله تبارک وتعالى د هغه نعمت ذکر کوي کوم نعمت چې الله تعالی جنتیانو له د جنت نه مخکې ور کوي او هغه عظیم نعمت دا ده چې هغه ته نزغ الغل من صدورهم په مومنانو بندگانو باندې وای د الله تعالی عظیم نعمت داده چې جنت ته د داخليدو نه مخکې با د زړه د کینې نه پاک او چې کوم انسان زړه د کینې نه پاک شو نو دا په دنیا کې جنتی یادي بزرگ صحابي د مشر سپینګره نبی رسول الله والسلام په مجلس کې وي په جنتی صحابي راشي ګور یو سړی سپینګره صحابي مشر دروازه کرا داخل شو سلام کو کې ناستو سبال بیا وی نبی علیہ السلام وس په یو جنتی صحابي راشي جنتی ملګری براشي بیا ګوري هغه سپینګره بیا راځن نشو پدریم ورځ باندې بیا راځن نشو یو صحابي د نبی علیہ السلام د ملګرو نه هغه به ورپسې شو حتی کې کور ته لاړ دروازه وټه بوله ما خامي چې راوته ویجی ما قص کړه د چکور ته بنه زما نو کته زما د قسم پوره کولای شي زه بدري ورځ تاسو سره میلمای ما هغه وی سیدا بیٹک کې دا وخت مطابق الته کول بستر برابر کړی دا صحابي د شپې غلې ګوري چې 10 پنګره سه عمل کوي چې د الله محبوب د تدری ورځ مسلسل د جنتی لقب ور کړی دی ذکرم چې د سه عمل کوي صحابه کرامو کو بشوق وکنه چې کاه د عمل ما وکړي هغه سپینګره صحابي چې مافتن منځو کې بشترک اسملی اللهم بسمک اموت واحیا ودشي د شپې تهجد لا راپاسي 2 رکعات 3 رکعات څومره چې کوي هغه کې سحر بیا چې د مانځه ټایم شي بیا راپاسي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور او جمعه تراشي او دیو سره شاته راشي چې 3 ورځې تیر شوي اخر کوته دغه چې کوم کرمل مې دی وته وي یره چې مقصد می حاصل نشو وی څه مقصد دی وی ته 3 ورځې جمعه تراغلی او د الله محبوب وی جنتی صحابي براشي نو تراغلی نو زه پتا وسه دیو جنرالم چې ته عمل کې هغه ته بچی ته عمل دی دغه 15 وخت مون دغه معمول مطابق تهجد تلاوت څنګه تکې نه وي دغه مونږ هم کو بلکې ټول مرګري راشي کوي څه عمل دی چې ما خو معلوم نه کو تر اوسه پورې ټول شپه یخناتې ماته په صادر کې غلي ګورم چې د کوم دي وظایف کوي هغه به د عمل دی نو لاړو چې لاړو د مشر صحابي وته سوې आवाज وته کوي وای بچوړیا دیخوا نن تاریخ پورې په دې کې د چا سره زما کینه نظر راغلی هغه صحابي وای بدقه خبره ده پتا چې الله محبوب د جنت کېدو مهر لګولې ده بدقه خبره ده وینن تاریخ پورې زما په دې سینه کې د چا متعلق کینه او بغض نه ده پیدا شوی هغه بس کانه هو بدقه خبره ده د جنت کېدو د پاره د زړه کینه او بغض استل اهم شي ولی نبی رسول الله فرمایي چې تاسو نیک اعمال بغض او کینه سے ختمه لکه اور چې خشاع ختمه کینهګر انسان جنت ته نشیتله الله با د جنتیانو د سینونو کینه وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الغل علی باب الجنه كمبارك الابل وای کینه با د دم اوخ په شانته د جنت په دروازه ولاړ وي التي قد نزعه الله من قلوب المؤمنين ولی دا به الله جنتیانو ته د جنت د داخليدو مخکې داو د سینونو وباسي نو د جنت په دروازه کې به پاتې دنه جنت کینه نزي
نن سبا وګوره اکثر مسلمانان الله ولا ډېر څه ورکړي دي خو د بل معمولی مرتبه ته پړه کې ډېر ځا سکیږي سوځي. دا د انسان د زلالت او د لاندې دراتو غټه وجه ده. تعالی الله ډېر مال درکړی دی خو بل چې معمولی هم اوچت شي پاکه کپڑے واغوندي یا ځان لګاړې واخلي بس د بل مسلمان وسره اسه د خدای د پارسي پړه کې بغض او کې نه. مونږ اکثر مسلمانان دي چې خراب دا د الله فضل دی. الله دل د ورکړی دا مالم د غشان راک خو بل تسوځمو دستا عمل ختمي ښا نو جنتیانو د ژوند نه الله کینی او باسنو الا به جنت ته داخل کی. او خیسته خبره علی رضی الله تعالی عنہ فرمای و ارجو ان اكون انا وعثمان وطلحه ابن الزبير من الذين قال الله فيهم. ز عثمان او زبیر رضی الله تعالی عنہ طلحه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ با د قیامت پر ورځ زما امید ده چې موږ به د هغه خلکو نه یو د کوم خلکو مبارک چې الله ویلي دي چې ما د دې د زړونو کینه لر کړی دا. معلومه ده چې د دې دریو ملګرو د بل سره کینه نه و بغض سره نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه دوه کسان به د عرش د سوري لاندې ولاړ وي چې د الله د رضا لپاره د بل سره دوستانه او د بل سره د الله د رضا لپاره سوي بغض دي د دنیا د لپاره نه. نن سبا مسلمان د دنیا د لپاره دی بل نه خپه د دنیا د لپاره دی بل سره خوشاله دی. ونزعنا ما في صدورهم من بارو باسو ما هغه في صدورهم چې پسینو د دوی کې دي من غل دکینینا تجری چې بهيږي من تحتهم الانهار لاندې د دوینا نهرونه. بعضی مفسرین ذکر کړی دي چې دا کینه به الله د جنتیانو د سینونو څنګه راوباسي. وای ان ذالک عن شراب الجنه الله به د جنتیانو باندې د حوض کوثر شراب وسکي د اق شراب او نتیجه او اثر بدای چې د زړه بکینه ختم شي. قران وای سوره دهر 21 نمبر آیات کې وسقاهم ربهم شرابا طهورا بس دغه شراب طهور دي چې الله په جنتیانو وسکي نو دړون بکینه ختم شي. ورپسې وقالوا عذبوا الحمد لله الذي صفاتنا د خدای توب دی هغه ذات لا الذي هغه ذات لا هدانا لهذا چې مونږ ته خودنا کړی دا د دې جنت د دې ثوابونو الله مونږ ته دا ثوابونو او خودل نو مونږ وکړل نو دې جنت تراغلو. وما كنا نو مونږه لنهتديا چې مونږه لار مونږ له لولا ان هدانا الله کنه هدایت کړه مونږ ته الله. نو دا مونږ چې ناس یو کنه کتاب ته ناس د الله یا مونږه باجما ته مونږ کو نو په دې کې زموږ خپل کمال نو مشران ذکر کوي دا د الله هم فضل دی. ته الله خپل کور تراولې نو ته به خپل احسان مګنه چې ګور زمر نیک سړی ما او قران ته ناس ما او خلق دا کوي او زنه کوما نو په دې کې ستاسو خپل کمال نو دا هم د الله کرم دی چې پتا باندې وشوخه. وما كنا نو مونږه لنهتديا چې مونږه لار مونږ دلوي لولا ان هدانا الله دا چې هدایت کوم الله لقد جاءت يقينا راغل دي رسول ربنا پیغمبران درب زمونږه بالحق بالکل فرشتان ونودو او आवाज وکړشي ان تلکم الجنه چې دا د جنت تاسو ورستموها چې په میراث کې درکړل شو تاسو لا بما کنتم تعملون هغه سبب چې تاسو عمل کړو دایت په سبب یو سبحان ربک.